باغ کې څوک ګلان شي، څوک شي سروه، څوک ورخاړې، څوک د میز غونچه شي، څوک کبل د غاړې غاړې، تاج د چا د زرو د چا تاج شي د غمونو، ویش د بل په لاس دی کو تو خاندې او کو جاړې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو قربا عمیر خاکسار. کتونکو د الله پاک په لوی فضل او ستاسو په دعاګانو سره نن موږ د روستم نیوز د دفتر پرانسته وکړه. انشاءالله د دې دفتر نه به موږ د علاقې مسایل په نوې سوچ، نوې جذبې او دغه شانتې ستاسو اواز به جوړیږو. ستاسو ټول مسایل چې کوم دي هغه به تر ایوانونو پورې رسو. د خپل فیسبوک پاڼې نه او د خپل یوټیوب په چینل په ذریعه به انشاءالله موږ ستاسو اواز جوړیږو. دلته به انشاءالله ستاسو دپاره مختلف پروګرامونه کوو. د ښکلا پروګرامونه به هم وي، هغې کې به د علاقې د مسایلو حوالې سره هم پروګرامونه یا هغې کې چې د الیکشن دپاره کوم امیدواران دي د هغې انټرویو به هم کېږي. د هغې سوچ، د هغې فکر به انشاءالله ستاسو مخې ته ږدو. د روستم نیوز د پرانستې حوالې سره چې کوم تقریب نن منعقد شوی دی، دغه ټول تقریب به انشاءالله تعالی تاسو سره شریکوم. تاسو چې ته هم مزه موږ سره اوسئ، یعنې روستم نیوز سره اوسئ. د روستم نیوز د دفتر د پرانستې حوالې سره د یو دستوري تابعه هم شوې وه چې پکې سیاسي، سماجي، مذهبي، سیول سوسایټي او د علاقې خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. د تقریب آغاز قاضي فتح الباري د قرآن کریم د تلاوت کلام پاک نه وکړو. تقریب ته د تحصیل کونسل چیرمن مولانا مبارک احمد حقانی، شیخ عبدالبصیر المدني، سوشل ورکر جنید خان ماندوري، پروفیسر ګوهر علي، پروفیسر یونس راهی، سینیر صحافي عزیر علي نعماني د روستم نیوز ټیم ته مبارکي ورکړه او ویې ویل چې معاشره کې د میډیا کردار په دې تیز دور کې ډیر ضروری دی. دوی ویل چې میډیا یو طاقت دی، مثبت صحافت سره معاشره کې امن، تعلیم، خوشحالي او ترقي راځي. دوی ویل چې میډیا د عوامو او د حکومت ترمنځ د پل کردار ادا کوي. امید دی چې د روستم نیوز ټیم به د عوامو مسایل د ملک واکمنو ته په ښه ډول رسوي. نو ډیجیټل میډیا مونږه یو دنیا سره چې دی نو مخاطب کړي یو. مونږه زمونږ چې کوم میسج دی یو ډیر کلیر او لاوډ چې دی نو په اسانه طریقه باندې هر سړي ته په اسانه باندې رسي. او په مردان کې او زمونږ بدقسمتي دا وه چې مونږ به کله اکټیویټیز کول نو مونږ به د مردان پریس کلب ته تلو، د هغوی چې کوم فیس و هغه به هم ورکو، خو بیا هم زمونږ خبر به نه لګېدو ولې چې دا دومره هم خبر نه دی او مردان چونکې ضلع ده خو نورې ضلعې هم ډېرې نو ستاسو د دې خبر نه چې دی نو ضروري خبرونه ډېر نو په دې وجه ستاسو خبر چې دی شایع نه شو. شکر دی او دغه ډیجیټل میډیا چې کله نه راغلې ده نو ټیک ده چې هر سړی یو اداره هم لري او هغې سره به چې دی نو رابطه هم ساتي، خو کوم چې
او ډیجیټل میډیا مونږ ته اسانۍ را پیدا کړي دي نو دا یو انقلاب دی په خپله چې نن سبا تاسو ګورئ سیاسي هلې ځلې شروع دي او دلته ناس هم داسې بلا مشران شته دي چې را روان سیاست کې چې دی نو هغوی په دې الیکشن کې حصه هم اخلي د هغوی دپاره یو څو خبرې چې کم دغه الیکشن کمپین ستاسو روان دی یا به را روانېږي دا تاسو په ښه طریقه سره چې کم دی نو خپل عوامو ته به څنګه رسئ دا به ډېره زیاته ګرانه شي چې مونږ هر یو کور هر چمله او هر سړي له ځان رسو وخت د ډیجیټل میډیا دی د وخت کمی هم دی کیدای شي مونږ سره ریسورسز هم کم وي خو چې کم نن سبا دا سوشل میډیا دا دور دی نو په دې باندې په اسانه باندې چې دی نو مونږ هر یو سړي سره هر یو ووټر سره بلکې هر یو کلیوال سره چې دی مونږ په مخامخ راتلی شو د هغې اسانه طریقه دا ده چې کم زمونږ دا کمپین روان دی د الیکشن ده نو کور په کور او دیوال په دیوال یا کلي اجرا جومات هر ځای ته خو ځان رسو خو سوشل میډیا یعنی فیسبوک شو دې نه علاوه نور هم چې کم د سوشل میډیا هغه پیجز دي یا ایپس دي نو که نن د دې ځای علاقې یو نماینده خپل فیسبوک ځان ته کولاو کړي او لایو شي نو هغه چې څونه ګیر چاپیر کې خلک دي هغه ګوري د هغې نه په هغه ټایم باندې تپوس هم کولی شي چې لایو دی راځي خپل یو میسج په اسانه طریقه باندې چې دی نو هغه خپل ووټرانو ته دغه کولی شي بیا د ټول نه غټه اهمه فایده په دې کې دا ده چې مثال کې زه یم نو زه خپل هر ځای ته چې ځان رسوم نو مشکل دی چې زه ځان ورسوم خو دا فیسبوک یا سوشل میډیا چې څومره هم ده نو زما یو میسج کلیر زما چې کوم ویژن دی د خلکو نه زه ووټ غواړم په دې پیسې غواړم او ولې ترې غواړم نو نن سبا هر سړی تعلیم یافته دی باشعوره دی او هغه په دې باندې پوهېږي نن سبا هغه میراثي چې کوم سیاست دی هغه ختم دی چې یاره زما پلار نیکه به دې سړي له ووټ ورکوم نو زه به هم ورله ورکوم نن سبا هر سړی په دې پوهه دی خو دا پوهه دغه میسج او د خپلو خلکو ته رسولو کې د سوشل میډیا یو ډیر اهم کردار دی چې مونږ د خپلو خلکو ته ځان واضح کړو چې کلیر او کلاود میسج ورله ورکوو چې زما دلته د سیاست ته د راتلو مقصد دغه دی او د دې لپاره زه راغلم بیا د هر چا خپله خوښه ده چې ووټ چاله ورکوي خو خپل ځان پرزنټ کول دا د سوشل میډیا یعنی یا د ډیجیټل میډیا چې کوم دی یو ډیر غټ دغه دی او مشران هم ډیر ناست دي خبرې به هم ډیرې زیاتې کیږي او زه دا خوشقسمتي د رستم ګڼم چې د عمیر بای دي د عمران بای دي او د دې سره تړلي عزیر بای دي څومره هم چې ملګري دي موږ د مردان نه ګورو د رستم خبرونه به ډیر زیات کم راتلل کله نه چې په رستم کې زموږ دې ملګرو کار شروع کړی دی یقین ساتئ چې رستم په ټوله ضلع کې چې کم دی نو د خبرونو لحاظ سره د رستم مختلف چې کم پټ ځایونه دي هغه ټولو خلکو ته ښکاره شو یو جهان مننه د عمیر دی د عمران دی د ټولو هغه مشرانو چې دغه قسم له غونډه یې جوړه کړې ده څنګه چې جنید مندوري صاحب زموږ ورور دی زموږ سره ډېره پخوانی رشته ده د مردان دی هغې چې کمې خبرې وکړې یقینا چې دغه ضرورت په ډېر زیات پیښېدو موږ به د نور ځایونو ریپورټونه کتلو د پروګرامونه مو کتلو د ثوابې د مردانو د چارسدې د نورو ځایونو د پېښور نو موږ به هم دا وي چې موږ به هم داسې یو ورځ به راشي چې موږ به د رستم د خلکو آواز هم اوچت کړو او دا به الحمدلله چې موږ سره اوسو یوازې د پاکستان نه بلکې د ډېرو ملکونو نه رابطې کېږي خلک موږ سره زموږ نه مشورې اخلي زموږ نه تپوسونه کوي دلته دا شانتې خلک شته سماجي خلک او ارګنایزیشن شته چې زموږ نه خلک تپوس کوي چې دغه ارګنایزیشن څنګه دي سره موږ خپل تعاون په کومه طریقه باندې وکړو یو مریض له موږ پروګرام وکړو د هغې باره کې موږ سره رابطې کېږي چې دا مریض کوم ځای کې دی د موږ اکاونټ نمبر راکړه یا د کنټیکټ نمبر راکړه موږ سره رابطه وکړو چې موږ سره خپل ډونیشن ورسره وکړو ډېر خلک داسې موږ سره رابطې کړي دي خلکو د ګنډلو مشینان رالېږلي هغه موږ تقسیم کړي دي خلکو راشن رالېږلي په کرونا کې هغه موږ تقسیم کړي دي مطلب زما د خبرې دا چې موږ کم یو مسله کم یو شیز اوچت کړی دی نو په هغې باندې پوري عمل درآمد شوی کو هغه موږ د سرکاري محکمو دپاره یو پروګرام کړي هغې ته هم یو اواز د چا رسولي د مظلومو په هغې باندې هم کاروایي شوې ده که موږ چې ته انتظامیې ته یو خبر رسولي په هغې باندې هم کاروایي شوې ده که موږ چې ته د یو مظلوم په حق کې یو اواز پورته کړي په هغې باندې هم کاروایي شوې ده اوس 10 منټه مخکې یو ملګري ته مسله راله هغه موږ صرف یو ملګري ته میسج وکړو ایسي مردان ته هغې ایسي رستم ته هغې پکې دستی کې کال وکړو زموږ د ملګري مسله په ټلیفون باندې حل شوه زموږ مقصد او زموږ غرض چې کوم دی زموږ د عمیر خاکسار صاحب او د عمران بای صرف دا دی چې موږ د خپلې خورې خدمت وکړو د خپلې خورې د غریبو خلکو خدمت وکړو او ورسره زه دا هم یم زموږ د سیاسي وروڼه ډېر زیات ناست دي څنګه جنید بای خبر وکړه چې دا یو اسانه ذریعه جوړه شوې ده چې دا خلک دغه راځي رابطې کې موږ سره نو په دې وجه باندې به د هغې هغه پروموشن به هم کېږي د هغې پبلیسټي به هم کېږي او په کلي کور کې به کېږي مخکې به دا سیاسیان تللو مردان ته پېښور ته پریس کانفرنس به یې کولې اوس په رستم کې له خیر سره مونږ ته هغه ځای میلو شوی دی زموږ تحصیلدار صاحب ناست دی دلته د دې په تعاون سره مونږ ته د رستم پریس کلب دپاره بلډینګ هم په تحصیل کمپلیکس کې میلو شوی دی مونږ به انشاءالله د هغې هم افتتاح کوو ستاسو ملګرو نوټس کې مې دا خبره هم راوسته او یو ځل بیا هم زه د رستم نیوز چې کوم ټیم دی عمیر خاکسار صاحب او عمران
بای زموږ چې کوم دی هغې ته په دې باندې خراج تحسین پیش کوم. یقینا چې ډېر زیات ګران کار دی، دیو ګران قدم پورته کړی دی، خو زمونږ انشاءالله زمونږ او ستاسو ناستو خلکو به انشاءالله دې سره مرسته وي، تعاون به وي چې دوی په خپل مقصد کې خپل میشن کې الله پاک کامیاب کړي. نو په دې موقع باندې زمونږ د دې علاقې اهم ترین شخصیات ناست دي چې څوک د سماج سره تعلق لرونکي دي او څوک د حکومت سره او څوک د سیاست سره تعلق لرونکي دي. تاسو ټول ته دا خبره واضحه وي چې دا نن کوم مجلس کې موږ او تاسو را جمع شوي یو چې هغه د عمر خاکسار او دارنګې د عمران رور هلې ځلې د مخکې نه را روانې وي او بیا خاص کر موږ که دې پسې شاته وګورو د دې والد محترم عتیق خاکسار صاحب چې دا د هغوی ښودنه د دوی ته د هغوی تعلیم دی دوی ته دوی به د خپل فیلډ کې د دې علاقې دپاره ډېر اهم خدمات کړي دي او د دې نه زمونږ انشاءالله امید دی د آینده وخت کې به هم دي د دې علاقې د اوسیدونکو دپاره هغه خپل خدمات پیش کوي. اولا خو زه دې ته دا خبره کوم چې دا ستاسو دا کم فیلډ دا د صحافت فیلډ دی، دا کم د ابلاغ والا کار چې دی دا څه د وس نه دی را روان، بلکې الله رب العزت چې خپل رسول را لیږي د هغه په باره کې دا وایي چې ګورې فعلبو تاسو به دې خبره باندې پوه شئ چې زمونږ د رسول ذمهداري څه وه؟ بلاغ المبین. هغه ابلاغ کړی ده د الله رب العزت رسالت دی رسولی دی، خو لیکن په کم انداز کې؟ په مبین انداز کې، په ښکاره انداز کې. د ټولو نه اولا زما د دوی نه دا خواست دی چې ستاسو دا نن چې کوم د چینل افتتاح کیږي د دې صحافت سره متعلق څه تقاضي دي، پکار دا دی چې موږ هغه تقاضي پوره کړو. اولا خو دا ده چې موږ دا صحافت کو وګورو، دا سوشل میډیا کو وګورو، زمونږ د معاشرې په اصلاح کې د دې یو ډېر بهترین کردار دی. که چېرته دا مثبت استعمال شي خو زمونږ به د معاشره کې به امن راشي، خوشحالي به راشي، منافقتونه به ختم شي، زړه کې چې کم کدورتونه دي، کم حسدونه دي، کم بغض دی دا به ختم شي. او که دا منفي جانب سره استعمال شوه نو د هغې په وجه باندې به په علاقه کې د امن په ځای باندې نور حالات خراب شي، فسادات به خواره شي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته داسې تعلیمات راکړي دي که هغه تعلیمات موږ وګورو لکه فرمایي چې من رأى منکم منکرا، تاسو کې چې چا هم یو منکر کار ولید چې هغه سبب د دې ګرځېږي چې په معاشره کې د هغې په وجه باندې فساد جوړ شي نو فلیغیره بیده، تاسو راولګېږئ او هغه په لاس سره چې کوم دی نو بدل کې. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه خصوصیت په نورو انبیاو کې دا دی چې هغه ته جوامع الکلم ورکړی شوي، جامع کلمات. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه یو کلمه کې سوچ وکړو فلیغیره، یعنی معاشره کې یو منکر دی، صحابي ته د خپل لاس نه کار واخله، د خپل قلم نه کار واخله، دا بدل کا، خو په څه سره بدل کا؟ یعنی که چېرته یو فسادي کار دی، یو غلط کار دی، دا په اصلاح سره بدل کا. دا ډیر ګران کار دی په معاشره کې، نهی عن المنکر، امر بالمعروف بیام خلق د سره لږ ډېر تعاون کوي، خو نهی عن المنکر دا ډیر ګران کار دی. دلته به کساد بازاری کیږي، سود به کیږي، دلته به ملاوټ کیږي، د هغې خلاف پوچتېږي. پبلک سیکټر کې سرکاري ادارې به هغې به ناانصافي کوي، د هغې خلاف پوچتېږي. بتخوري به کیږي، جواري به کیږي، آیس چرس وغیرہ د هغې خلاف پوچتېږي.
نهی عن المنکر دی دا ډېر ګران کار دی او د میډیا کردار خو په دغه حواله پکار دی نو زه نور خو بهرحال اویرنس خو دی خلک خبرول دي د مظلوم آواز رسول دي او ظالم لاس نیول دي دا ډېر ګران کار دی الله دې له توفیق ورکړي خو زه اوس د موجوده چې کوم حالات روان دي دا پولیټیکل نو دې ته یو ریکویسټ کوم چې دا څومره کینډیډیټ دي او د څومره هم سیاسي ګوندونه ولاړ دي د ورځ دوه کې به کلیر شي د قومي صوبایي اسمبلۍ هر یو دا دعوه لري چې زما لمن پاکه ده او بس زه خو د قوم خدمت کوم او د الله د رضا لپاره بس راوتی یم او زما خو خپل څه مقصد نشته خو زما یو ریکویسټ دی تاسو میډیا والا ته او دا به تاسو انشاءالله ټول ګورئ که دا کار مو نه کړو بیا راشئ بند کړئ دا زه چېرته اوس کوم ریکویسټ کوم هر قومي اسمبلی والا امیدوار صوبایي اسمبلی والا امیدوار هغه به 1 by 1 راولئ پوره میاشت یوه نیمه لا پاتې ده نمبر 1 د هغه مبازي به هم برابر قوم ته ښیئ د هغه ایجوکیشن کوالیفیکیشن چې د څومره سبق ویلی دی د کوم ځای نه دی فارغ دی دا به ولي د دې نه علاوه د هغه وے آف بزنس طریقه کار یې څه دی د ژوند د تېرولو وے آف لایف څومره خدمت یې کړی دی څومره به دی انشاءالله موږ توقع ساتو جناب مهربان دا خلک او د هغه کارډ چې د کوم ځای سره تعلق دی د کوم ځای نه راغلی او څه کول غواړي ای زما مهربان دا قوم خبرول پکار دي دا ټول سیاسي مشران دا زموږ محترم دي دا د دې کار دی په دې ملک سیاست کول او په دې ملک امن راوستل او په دې ملک بهترین نظام چلول دا د دې خلکو کار دی موږ عوام یو خو عوام کم از کم دومره بیدار دي چې موږ به ګورو که نه چې هر څوک څه کول غواړي نو مهرباني وکړئ دغه کسان را مخامخ کې 1 by 1 راولئ هغوی د خپل پروګرام پیش کړي هغوی د خپل زاړه خدمات وښیي د نوې خدماتو په باره کې چې د هغوی کم ویژن دی او د هغوی باقاعده ایکسپیرینس کوالیفیکیشن د هغوی مرل پرسویشن هر شی قوم ته راوستل پکار دي چې هغه پته ولګي چېرې څوک په څومره اوبو کې دی نور ووټ ورکول دي کامیابي ناکامیابي ما ته خو به انتظار کوو الله دا فیصله کړې ده الله دا فیصله کړې ده چې څوک خو بهرحال د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی چې الله کریم زمونږ دا اختیار زمونږ دا واګي دا هغه چا لاس کې مه ورکوه څوک چې زمونږ په حالت رحم نه کوي هغوی له مه ورکوه الله کریم څوک چې زمونږ په باره کې تا نه نه یریږي الله د هغوی نه مونږ وساته دا زمونږ دعا ده او بالکل دا دعا کوئ بالکل څوک چې په مونږ رحم نه کوي الله عزت ور نه کوي الله کریم څوک چې زمونږ په باره کې تا نه نه یریږي الله کریم زمونږ اختیار ولا ور نه کوي او میډیا والا دا ستاسو ذمہواري ده انشاءالله مونږ به ګورو چې تاسو اوس په دې موجودو کې کم کردار ادا کوئ الله دې توفیق درکړي زمونږ دعاګانې در سره دي او تور ته به تور ویل غواړي هله به دا کار کېږي هله به سپین مخې له راځي دا عمر خاکسار صاحب دی او عمران بھائی دی چې دا کم پروګرام شروع کړی دی نو د هغې غرض و غایت تاسو ته شیخ عبدالبصیر صاحب او پروفیسر گوهر علی صاحب ډېر په صحیح انداز کې پیش کو خو زه دې ملګرو ته دا درخواست کوم چې دا د میډیا دا چلول دا نه د پیسو د ګټلو سبب دی او نه دا د څه نور غرض او لالچ په دې کې شته دی دا پیسې ګټل او دا څیزونه به ورسره خود به خود راځي هغه شیخ حسن جان صاحب رحمه الله به وی میخه چې خلک علي نو دو پیو په نیت باندې اخلي سوټي ورسره خود به خود راځي دا تاسو د یو ډېر اهم کار ابتدا کوئ د دې حسنه حسن و قبیحه قبیح که دا ښه استعمالیږي نو ډېر اعلی چیز دی او که بد استعمالیږي نو بیا قرآن پاک کې د هغې بد هم ذکر شوي دي نو چې تاسو دا نیت وکئ چې موږ به د دې رستم نیوز دا استعمال په داسې طریقې سره کوو چې هغه د اسلام دپاره د ملک دپاره او د قوم دپاره پیدمني نو انشاءالله چې تاسو د په مکمل ثوابونه به ملاویږي او د الله امداد به ستاسو سره وي ځکه دا میډیا دا اوس چې کوم الکترانیک میډیا سوشل میډیا په دې کې د اکثرو خلکو
د استعمال په وخت کې سوچ نه وي چې مونږ د دې استعمال کوو نو آیا په کم نیت باندې وکړو که دا صحیح نیتي پکې د ملک او د قوم او د اسلام د فایدې نو خو ډېر اهم څیز دی او خدا نه خواسته که پرس که په بل طرف شو خبره نو بیا ډېره د خطرې خبره ده راغلي مشرانو د رستم نیوز د ټیم د دې قدم ستاینه کړې او ویې ویل چې رستم نیوز دفتر د عوامو لپاره یو بهترین پلیټ فارم دی. امید دی چې دوی به د علاقې د ترقۍ لپاره هر قسم اواز اوچتوي. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.